د ټولو نه اول خو تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم. تاسو یقین وساتئ چې نن په یو داسې مجلس کې او بیا خصوصا د داسې علماء کرامو په مجلس کې او صحبت کې تاسو ته رب العالمین د ناستې توفیق درکړه. ډیرو خلکو ته به پته وي چې نن زمونږ کلي او علاقې ته داسې علما راځي، ځکه دا خو تقریبا د میاشت یوې نیمې دوو نه دا خواري او محنت شروع دی چې داسې پروګرام به وي. څومره خواري شوې ده، دې ملګرو څومره محنت کړی دی، خو نن به م بعضې خلک داسې چې په خپل غفلت کې به مبتلا وي. وخت تیریږي، وخت د چا انتظار نه کوي. زه راغلم دلته کېناستم نو ماته دې مولانا صاحب وایي 15 منټه دي. اوس چې زه را شروع شم تاسو به پوه هم نه شئ، یو 15 منټو به سر خوړلی. وخت لږ دی او کار ډیر دی. ژوند قیمتي دی، نوجوانه ځواني قیمتي ده، د سترګو نظر قیمتي دی، مه ضایع کوه. ځواني قیمتي ده، مه ضایع کوه. ورشه د هغه بیمار نه تپوس وکړه چې د ګردو بیمار دی او په ډایلیسس باندې خپل ژوند تیروي، هغه نه تپوس وکړه وی ګردې څه ته وایي، صحت څه ته وایي. د چا د سترګو نظر نشته دی هغه نه تپوس وکړه، د چا خپې نشته دی او په دې ځمکه تغړېږي خیاله مې ورته، ورشه هغه نه تپوس وکړه وی د دې خپو قدر و قیمت څه دی، پته به یې ولګي. ځواني قیمتي ده، نه د کوره چرته ځم او نه سفر کړم، بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. د سکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. واده خوشحالي که نه، بس گاڑو ته ختلی دی د مسلمان خور و لور په لارو کوڅو کې هغه چغې هغه د بې حیایۍ تصویر پیش کوي که نه. که د واده مطلب د رب العالمین خفګان دی، که د زمونږ د خوشحالۍ مطلب د محمد رسول الله د سنتو مخالفت دی، نو په دې واده کې په دې خوشحالۍ کې به څه خیر او برکت وي. زړه کې درد پیدا شي چې دلته په دې سټیج باندې کینو، الله د خوشحالۍ په موقع باندې من په کومه موضوع باندې بیان وکړو، الله من د دې معاشرې کم غفلت بیان کو. الله نوجوان رانا غفلت طرف ته روان دی، الله زنانه غفلت کې، الله مشران غفلت کې، الله د موجوده دور نوجوان د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی. اے نوجوانا، اے مسلمانا، اے پختونا، سبا بل ورځ ملک الموت سره ملاقات دی که نه، ته ولې نه پوهېږې؟ نو هغه چې واده و خوشحالي پرې راشي نو په ده باندې پیریان راشي، په ځان نه پوهېږي. تاسو ورته خیال کړی یا د پیسو ګېډۍ په لاس کې نیولې او په ډمانو یې شیندي لګیا دی که نه. ما ته وایي مولانا صاحب د یوې شپې ډمانو له 8 लाख روپۍ ورکړې. زما زړه کې درد پیدا شو. ما وایي ستا په ګاونډ کې کونډه نشته دی، ستا په ګاونډ کې کوم ضرورتمند بیمار نشته دی، ستا په ګاونډ کې مدرسه نشته دی، په هغې مدرسه کې چېرته مسافر ضرورتمند طلبا نشته دی. ورشه هلته یې خرچ کا، هلته یې خرچ کا. کوم ځای کې چې الله خوشحاله کېږي، محمد رسول الله خوشحاله کېږي، خفه کېږم در باندې. دا مال به ستا دپاره د هلاکت سبب او ذریعه که نه، او دا غفلت به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. تاسو داسې ګردونوا کې نظر واچوئ دا څه شی رانه جوړ دي، او د دې نه بعد به زموږ ماحول څه او د دې نه بعد به
په کم ټیم کې من خپل الله خوشاله کو من ته خو موبایلونه په لاس کې راکړل دا د ټیک ټاک او بې حیایي دا د موبایلونو د سوشل میډیا بدنظري دا بدنظري دا بې حیایي دا د فیسبوک او دا د ګیمونو نحوست دا به زمون زندګۍ بربادي کی زمون د دین خلاف سازش شروع دی من ته پته نشته زمون د ختم نبوت خلاف سازش شروع دی من ته پته نشته زمون د ناموس صحابه خلاف سازش شروع دی من ته پته نشته زمون د خور او لور د ننګ او ناموس د دفاع خلاف سازش شروع دی د هغې د صدر د لپټې او د برقې خلاف سازش شروع دی من ته پته نشته اے نوجوانا که نن په فلسطین ده که نن په غزه ده که نن په مسجد اقصا ده نو سبا پتا ده من ته وایي تاسو رونه د رونو غوندې ژوند تېروئ لږ سوچ وکړه دا رورولي ده دا رورولي به داسې دا رورولي به داسې زمونږ خو په ډیران جګړه ده زمونږ خو په پوله او پټي جګړه ده زمونږ خو د ماما سره د تره سره نه لګي من خو د غفلت په دلدل کې د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږو روان یو که نه زه کوشش کوم چې په مختصر وخت کې دا خپل دردونه تاسو سره شریک کم که نه د زندګۍ څه مقصد خو په کار دی که نه وښایه ما ته داسې یو بازار چې هلته ځواني خرڅېږي هلته ځواني خرڅېږي دومره قیمتي زندګي و ټوله د موبایل له ورکړې ده راشه سجدو کې حسن دی راشه عبادت کې حسن دی راشه د شپې په تهجدو کې حسن دی راشه الله سره په تعلق جوړولو کې حسن دی راشه د ابوبکر صدیق په صداقت کې حسن دی راشه د حضرت عمر په عدالت کې حسن دی راشه د حضرت عثمان په سخاوت کې حیا کې حسن دی راشه د حضرت علی په شجاعت کې حسن دی راشه د حضرت بلال حبشی د عشق او جنون په انتها کې حسن دی مزه ده پکې پته به ولګي اے مسلمانه ستا مقام څه دی ستا د زندګۍ مقصد څه دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا ته عبث نه ایحسب الانسان ان یترک الصدى ته بېکاره نه چې رب کائنات ستا دپاره دومره لوی کائنات خور کړی دی دومره دنیا یې پیدا کړې ده چرند پرند درند حیوانات نباتات او جمادات یې پیدا کړي دي زما په خیال هر څه رب کائنات ستا لپاره پیدا کړي خو رب العالمین ته ځان دپاره پیدا کړی که نه اے ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا که موږ سره د شپې د تهجدو چړاګانې وې اوس هم د اویاو موریانو نه زیاته مینه کوي که نه نو که موږ سره د سجدو حسن وې موږ سره د جهاد جذبه وې موږ د اهل تصوف په مجلسونو کې کېناستلی او د هغوی په لاس کې ښودی وې چې ما ته د زندګۍ مقصد وښایه ما ته قبر به څنګه وي وښایه ما ته زنکدن د ملک الموت ملاقات به څنګه وي وښایه ما ته روز محشر پولیسرات به څنګه وي ما تیاری نه دی کړی ما پوه که په دې خبره باندې دعوت تبلیغ څه ته وایي د دې مراکزو مطلب څه دی داسې روزه چې څلور میاشتې د دې مطلب څه دی مدرسه کې علما فقها اولیاء محدثین مفسرین ناست دي مولانا صاحب تاسو دلته څه کوئ راشه زما دې زوی ته پګړۍ په سر کا مولانا صاحب دته شعور وښایه دته دین وښایه دته اسلام وښایه دی د راتلونکي دور د ختم نبوت مجاهد به جوړېږي انشاءالله
उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के परजंदो ए नौजवानानो तासु तवेम زخو بچغو چغو ستړی شوم کنه تاسو ته وایم ټوله شپه دې د موبایل بد نظرۍ له ورکړې ده او د بربنډ بدنونو د کتلو شوق کله نه پیدا شو مه هېروه هغه ورځ مه هېروه هغې ورځ دلته چې بربنډ بدن ګورې لذت حاصلېږي مزه حاصلېږي که نه خو یو ورځ داسې ده مزه به نه حاصلېږي ښه اليوم نختم على افواههم یو ورځ داسې ده په دې ژبه به مهر لګي یو ورځ داسې ده وتکلمنا ایدیهم او دا لاسونه به خبرې کوي یو ورځ داسې ده وتشهد ارجلهم خپې به ګواهي کوي سوال درته کومه دا د قرآن وینا ده دا د رب کائنات وینا ده او یو ورځ داسې ده محمد رسول الله سرور کائنات ختم المرسلین امام الانبیاء فرمای یو ورځ داسې ده اے یو ورځ داسې ده اے یو ورځ داسې ده څنګه ده داسې ده چې دې خلکو به جامې نه یې اغوستي بربنډ به یې که نه ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تېره شوه وی مولانا صاحب چارا باندې څه کړي دي او رزق مې تنګ دی لاس میں تنگ دے روزگار میں ٹپ ولاړ دے معاشی بحران دے بچی میں یو بل سر جنگونه کوي ډیر د پریشانی ماحول دے ما ته مولانا صاحب خودکشی ته جوړ شوی یم ښه ما ورته وی کور کې د سحرې د منځ اهتمام شته د قرآن عظیم الشان د تلاوت اهتمام شته نه نشم برداشت کولی د قرآن عظیم الشان هغه ګردونه چې په قرآن عظیم الشان باندې پروته دي د موبایل شیشه د سکرین شیشه د دروازې شیشه پاکه په نظر راځي په قرآن باندې ګردونه پروته دي اے مسلمانه څه چل در باندې شوی دی صلاح الدین ایوبی کے پرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اٹھو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا آؤ بھڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا نن وخد نن را بیدار شئی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تما ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا او یو سوال و عاجزی دا او دا سوال کوم چې ومنئ زما دا عاجزي کلم واده دی کلم خوشحالي ده کلي کې جماعت کې دستربندي ده که هغه د سیروزې جماعت راغلی دی تبلیغ والا راغلی په څه پوهېږي نه خو وایي الله خالق دی وایي الله مالک دی وایي الله رازق دی که مولانا صاحب لګیا دی درس و تدریس کوي که نه ورشه ورسره کښېنه دا الله په ذات مې د قسمي دوی سره یو لمحه ناسته دنیا او دا دنیا کې چې څه دي که نه دې نه غوره ده او بهتره ده که نه وزر د علم جوړ که چې اسمان ته ورسېږې حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسېږې او علم منور دی منور شولې څومره بختورې چې وارث د پیغمبر شولې نن ضرورت دی ښه دا تقریر او بیان نه دی واوره په دې خیال چې راغلی او یو غمجن د دردونو نه ډک او من سره خپل دردونه شریک کړل ښه دې ته تقریر مه وایه دې ته بیان مه وایه شکر وباسه د چا واده دی الله دې د دوی خوشحالۍ نصیب کړي الله دې د دوی په ژوند کې په عمر کې وخت جان مال کې برکت واچوي چې د دې غفلت په ماحول کې دوی علما را جمع کړي دي د دې غفلت په ماحول کې دوی قره حافظان مشران د کلي علاقې خپل یاران دوستان رشتہ داران را جمع کړي دي که نه او په شریکه باندې لګیا دي
او قال الله او قال رسول بیانیږي. سوال کوما الله څنګه په مینې محبت سره دلته ناست دي د الله خبره اوري مینې سره اوري. الله سوال کوما همدغه شانتې په جنت کې ناست نصیب کا. دا دعا م خوښه شوه که د زړه نه ناسې دا دعا به قبلیږي. موره په دې خیال باندې چې مولانا صاحب خو به فرقه واریت بیانوي، مولانا به د یو فرقې پرچار کوي، مولانا به چا پسې خبرې کوي، مولانا به د چا مخالفت کوي. نه من ته زموږ مشران وي چا سره مینه کوئ چا سره محبت کوئ. دا د وفا معیار دی، دا د وفا معیار دی. دغه لاس ونیسئ اللہ سر ملاو کئی علم توحید زمانے میں پھیلانے آئے، بچھڑے انسان کو مولا سے ملانے آئے. د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي. ستا د کفن کپڑا بازار ته راغلی ده، چرته په یو تان کې به پرتی او اچانک به هغه دکاندار په دغه تان باندې قینچي کیدي. څه چلو شو؟ اجي صاحب وفات شوی دی، مولانا صاحب وفات شوی دی، مړه پرون من سره ناسو. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور كل من عليها فان كل من عليها فان. دا دنیا له العبدا، دا خو اسی تماشی دی، دا خو اسی تماشی دی، هیڅ پته نه لګي. یو ورځ به د ملک الموت سره ملاقات وشي. من کتلی دی به ورله دا زنه په سپینه کپړه باندې تړلي که نه. زه وایم ته به مړې ستا ټیک ټاک به خلک ګوري، ستا بې حیایي او فحاشي به خلک ګوري. اوس که ته په دې ناسته باندې یو سوچ کې نو کیدای شي دا خبره ستا سمجھ ته راشي. دا چغې هسې نه دي، دا عارضي جذبات نه دي. رب کائنات چې کوم حقیقت بیان کړی دی حقیقت دی. سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا حقیقت دے. پولیس رات څومره خوفناک نوم دی. یو صراط هلته دی، یو صراط دلته دی. که په دې صراط باندې سیده لاړې نو هغه صراط آسان دی. راځئ د قرآن رهنمایي، د قرآن رهنمایي. وإن منکم الا واردها کان علی ربک ختما مقضیا. یو ورځ داسې ده پولیس صراط به وي، یو ورځ داسې ده ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا. څوک به پرېوځي څوک به پورې وځي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، مجرمان جدا نیکان جدا. یو ورځ داسې ده ووضع الکتاب او ستا عملنامه ستا رجسټرې به رب ته مخامخ کېښودل شي. او یو ورځ داسې ده ان یوم الفصل کان میقاتا، د جدای ورځ. او یو ورځ داسې ده لقد احصاهم وعدهم عدا. او یو ورځ داسې ده وکلهم آتیه یوم القیامت فردا. یو ورځ داسې ده یو برا جمع کېږئ خپل رب ته به مخامخ کېږئ. یو ورځ داسې ده دا ساګانې همیشه نه دی. ثم یمیتکم، مړه کېږئ به مړه کېږئ به مړه کېږئ به او بیا مرګم همیشه نه دی. ثم یحییکم، را ژوندي کېږئ به را ژوندي کېږئ به او بیا ثم الیه ترجعون. او یو ورځ داسې ده بیا به خپل رب ته مخامخ کېږئ که نه. دا د زندګۍ هغه حقیقت دی، دا هغه سبق دی چې موږ نه هیر شوی دی که نه.
د پراپرټۍ دفتر کې مصروفه دی، گیمونو کې مصروفه دی، موبایلونو کې مصروفه دی. څوک بانګیان لوبوي، څوک چرګان لوبوي. او بانګیان او چرګان خو څه کې هغې خو بیا هم دومره نقصان نه کوو. اوس د سوشل میډیا او د فیسبوک په ذریعه چې کومه بربادي روانه ده که نه، زړه کې مې درد پیدا شي چې د هغه بې حیایۍ وضاحت زه په الفاظو کې نشم کولی. د لږو غونتو روپو د خاطره، د لږو غونتې ګفټونو د خاطره، د یو څو روپو د خاطره، د لږ غونتې شهرت د خاطره نن د مسلمان خور او لور په هغه پلیټ فارم باندې ناسته ده. ای خورې ته چې مړه شې که نه، ته چې مړه شې قبر نه خلک څادرې تاو کړي. هغه د کور مشران وارثان د دې تابوت نه او د جنازې د کټ نه ګیر چاپېره ولاړي، ښه ګیر چاپېره ولاړي چې زمونږ په دې مړي باندې د چا نظر ونه لګي، چې خښېږي قبر نه څادرې تاو کړي چې د چا پې نظر ونه لګي. که دې ته غسل ورکوي په پرده کې ورکوي چې د چا پې نظر ونه لګي. په کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا خیال کوي. ښه ته چې مونځ کې د سړي غوندې مونځ به نه کوې، د سړي غوندې غوږونو له به ګوتې نه وړې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، سجده به نه کوې، قاعده به نه کوې. ته به صفا مروه کې منډې نه وهې. ستا د حیا فکر دی ورسره. موږ په چغو چغو باندې ستړي شو. موږ د بیبي فاطمې حیا بیانو. د محمد رسول الله لور فاطمه د پرتوک په کپړه باندې دویمه کپړه تاو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګېږي. ناوې چې د کوره وځي په سر باندې ورله قرآن نیولی، او ټول واده په خرافاتو کې، ټول واده په ډولکو باجو کې. بار نه ډولکي مار راوستی دی صاحبه، او په کور کې دننه د زنانو په منځ کې ولاړ دی ولاړ دی. دا د بې حیایۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. ستاسو به دې منځ کې دا ماشومان ناست دي، دوی له تاسو څه سبق ورکوئ؟ تاسو له بل عبدالقادر جیلاني پیدا کړئ او که نه؟ تاسو به بل سلطان صلاح الدین پیدا کړئ او که نه؟ ما چغې کړې، ما وی سلطان صلاح الدین ایوبي را ژوندی شه، را پاسه د دې خپل قبر نه. د دې فتنو په دور کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی. اخو د ګانو بجانو نه نه دی وزګار، اخو د ټیک ټاکو بې حیایۍ نه نه دی وزګار که نه. وړوکې هلک ملګرو راته ویډیو راولېږلی، مولانا صاحب په دې بیان وکړه. ما وې زه به په څه باندې چغې وهمه. وړوکې دی ډېر کم عمره دی، لاړې په سرونو باندې لوپټې واچولې او ګډېږي. سوال درته کوم مه کوه، ما ته وګورئ، زما په دې څادر باندې اور بل دی. زه به یې مړ کوم او که تماشې به یې کومه. هغې مور ته سوال کوم چې خپل بچی همداسې پرېښی دی. هغې پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی، او دا ټیک ټاک او بې حیایي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی، او دا پلار ورته غږ نه کوي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم. څومره زاری ده، څومره مینت ده، څومره دردونه دي که نه؟ تاسو درد پېژنئ، درد څه ته وایي؟ وایي د دې اور نه خپل بچي وساتئ، خپل اهل و عیال تے وساتئ. داسې اور دی که نه، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. پدې کې هر هغه سړی شریک دی چې د لوپټه په سر کړې ده، او هغه دې اپریشیټ کوي، دله حوصله ورکوي. دې چې تلاوت وکړي دله حوصله ورکړه، دې چې قرآن یاد کړي دله حوصله ورکړه، دې چې د ختم نبوت دفاع کوي
دل حوصله ورکا دته انعام ورکا دې چې تکبیر یې ولا سره مونځ کوي دته انعام ورکا ولې تا ورته په کور کې غټ سکرین لګولی دی غټ موبایل دې په لاس کې ورکړی دی سبا دغه مشر دغه مور موږ ته سوال جوابونه کوي وایي مولانا صاحب دې بچي ته مې نصیحت وکړه دې بچي ته مې نصیحت وکړه موږ سره په خوا کې ناستي د دې سترګو نه د وینو څاڅکي کېږي د بچي د لاسه غمجن دی که نه ما ته وګورئ لخته په شنه کې تاویږي ښه دا چې وچه شي که نه دا چې وچه شي دا تاویه بیا ماتېږي که نه د ماشوم دی او ستا په لاس کې دی که نه د تربیت وکړه د جماعت وښایه د قرآن وښایه د علماو په مجلس کې کېنوه چې خبر شوی راولګېدو خپل پلار یې وویشتو وجه څه وه پلار ورته وی دا ټیک ټاک یې بې حیایي مه کوه وایي ته ما د ټیک ټاکو نه منې کې ته ما د ګیمونو نه منې کې ته ما د خپلو عیاشو دوستانو نه منې کې یو ډزې دې پورته کو تربیت لازمي دی ورکوي بیا دوی له په لاس کې دا قرآن ورکوي که نه موږ به کتل سینه پورې به سپاره نیولې وه مولانا صاحب مدرسې ته روان یم د تربیت جنازې وتې دي که نه ګاډي کې روان وم مخکې رانه یو ماشوم ناست و یو مشره ښځه ورسره ناسته وه داسې معلومېده چې مور یې ده او تقریبا داسې د 9 کالو 8 کالو 10 کالو یو وړوکی هلک و او موبایل ورسره و د خپلې مور په خوا کې ناست و که نه او هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم ویلی بنګ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره یو ماشوم نه یو استاذ پوښتنه وکړه وایي زموږ د پیغمبر څه نوم دی ماشوم خاموش و نو ما هغه مولانا صاحب ته وی تاسو خو وایئ چې دا ماشوم ډېر ذهین دی دله د پیغمبر نامه نه ورځي چې کله وقفه شو برک شو استاد ورته غصه و وقفې نه بعد به تپوس کومه که ودې نه وې سزا به درکوم ماشوم چې کله واپس راغی نو زم ډېر زیات حیران وم تعجب کې وم ما ترې تپوس کوم بچیه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی هغه ماشوم په ژړا شو را شروع شو که نه وایي زموږ د پیغمبر نامه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو ما بچیه د وقفې نه مخکې دی ولې نه وې نو په ژړا شوې مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه د تربیت معیار دومره انتها ته رسېدلی و مور به تربیت کوو نو عبدالقادر جیلانی پیدا شو مور به تربیت کوو نو امام بخاری پیدا شو مور به تربیت کوو نو امام مالک احمد ابن حنبل پیدا شو او چې مور کله نه تربیت پرېښی دی سلطان صلاح الدین په یو جنګ کې د یهودو یو کمانډر محاصره کړ او چې کله د هغه نه سر وهو که نه دا سر یې ترې قلم کوو هغه کمانډر سلطان صلاح الدین ته وایي ته خو به ما مړ کې خو زمان نه بعد به من داسې یو مشن چلو داسې یو مشن چلو که نه چې زمان نه بعد به من داسې مور نه پرېږدو من به هر هغې مور له داسې برین واش وکړو د هغې مور تربیت به داسې کوو که نه چې مور به بیا دومره جرت نه کوي چې بل سلطان صلاح الدین پیدا کړي که نه بله ورځ د یهودو یو نوجوان په بینر باندې لیکلی دي یو پوسټر یې لیکلی دی او داسې یې نیولی دی ښه ما ته وګورئ په هغې باندې یې لیکلي د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخري چانس و تاسو مسلمانان بل د علي شیر خدا سیف الله حیدر کرار کرم الله وجهه غوندې بهادر نشئ پیدا کولی څنګه به د دې غفلت په ماحول کې د مسجد اقصا پوښتنه کوې د وایي ماشوم عزت لوټ کې هلته یې وغورځئ چا نه به تپوس کوې
نظرے کے تیرا شوا دے بسل ساری تکبیری الاہو پہ جانی الصلاة خیر من النوم وی مؤذن آواز کئی الصلاة خیر من النوم ورش جماعت دی ویران پروت دی ورش دا مدرسی تا ضرورت دی سمر علماء محتممین حضرات دا مدرسے ناظم تعلیمات دارالاقامہ منصر رابطے کئی داستا پتہ دا سوئے وی مولانا سے رہائشی طلبہ ہم کورتا ولے گل دش پہ 2 بجے ٹیلیفون وکا زلکی میں درد پیدا شو چی اللہ دے وقت پاتی شو اللہ نن زمان دین تمرا مفلوج دے اللہ نن زمان عالم زمان مولانا سے زمان قاری سے نند خلقو دا زکاة محتاجہ دے نند خلقو دا سرسایہ محتاجہ دے نند خلقو دا ساروی دا سرمد محتاجہ دے نند زمیدار دا عشر محتاجہ دے نند آجی سے پروفیسر سے لیکچرر سے دا زکاة محتاجہ دے دا زمانگ استاسو دا ایمان امتحان دے کہ اللہ غوڑی دا مدرسے دا دی غربہ دا غربت بخدم کی ٹیم ختم دے زڑ میں غوڑی چی دیر صدرتا ہوئیم دیر پخکولی موقع باندے پخکولی ٹیم کے او پخکولی وقت باندے او پخکولی ذکرہ جمع یہی کانا نن دزڑنا اللہ تا توبہ باسی زمان توبہ دا کرا انشاءاللہ اللہ استا حکمونا بمنم اللہ استا حکمونا بمنم اللہ استا دا نبی محمد الرسول اللہ پسنت و بخبل زندگی تیروم بکنا اللہ بل مسلمان تبا تکلیف نور کوما اللہ دا ختم نبوت دا خاطر با دا اخبر تن مندن قربانوما بکنا انشاءاللہ اللہ دا اہل پلسطین دا پارا چی زمان سمر وستے خبل کوشش بکوما دا دے مدارس دا دفاع دا پارا تر آغی پوری بزپ تالیک نوڑائی مختا کوم چی خبل مدرسے کے میں خبل طلباء لنئی ورکڑی ورکو بکنا تا مسافر دی تا دا دین و اسلام قلاغانی دی تا دے فتنو پتا ورکبا دی منگل بل سلطان صلاح الدین راکی بکنا دی ببل محمد بن قاسم راکی بکنا مسجد اقصا پر فدا عمر روان کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو اللہ دے منگو تاسوتا دا عمل کولو توفیق را نصیب کی ابل رزما پا دے پہ خور کے پہ شادی حال کے بیانو دا کمی جنئی چے وادو ما تا دی علماء مرگر ہوئل او داغ جنئی رونو راتا ہوئل چے مولانا سے زمنگا دا دے خور ارمان دا دے چے پا شادی حال کے با ٹول خلق را جمع کی گی او زما پا وعدہ کے زما پا ولیمہ کے با دا اللہ خبر کی گی نادخوانی با کی گی تقریرون با کی گی دا ختم نبوت خبر با کی گی زما پا وعدہ کے با دا بی بی فاطمہ دا حیاء خبر کی گی دا عفت خبر با کی گی دا پاک دامانی خبر با کی گی زما دا ارمان دے کنا او دوی سوئی تاس دا پتہ دا بیوئی پتہ نہ لگی کم بھی وقوف ویلی دی اللہ دے دوی تم ہدایت نصیب کی دوی وی وعدہ پا ڈنگ ڈنگا مزہ کئی ڈنگ ڈنگا تدلتا ڈنگ ڈنگا باجی غگا حالتا دا پلسطین مسلمان دا خپلو وینو زو سر لگیا دے ڈوڑی خوری پا کم اختر کے چی من خپلو بچولا جامعو پیزار غستل کنا علتے او پلار دے روح پڑے ران کے دا خپل بچی دا بدن اندامونا لٹوال کنا سہر نواخل تر ما خام پوری
چرته کې زه ته مې ځای نه مومم ستړی را پرېوځم د مور غېږه کې شپې تېرېدو ته کټ پوزی نه مومم نه مو د سر د پاسه سفر شته دی زموږ کورونه کنډر وران پرته دي موږ ظالمانو در په در کړي یو لوښي لرګي په بیابان پرته دي چا کره لاړ شم چا ته وچاړمه په دې ماحول کې خپل پردی نه مومم وړه ماشومه ورغله هغه ته یې سوال کوو مینت یې کوم وایي موږ له یو ټینټ راکوئ ما له خوب راغلی دی ستا کور ته دې څوک کاڼې در لړه کي ته برداشت که را بیدار شي بس دی دا د غفلت خوبونه پرېږدئ پرېږدو به که نه انشاءالله پرېږدو به که نه انشاءالله په ما چې فرض و هغه مې کړل ادا د چمن ورله راځي که نه راځي دا د سپرلي خوښه ده ما له ګلونه راکوي او کازغي راکوي ما ورته ونیوه جولۍ دا د مالي خوښه ده ما له ګلونه راکوي او کازغي راکوي ما ورته ونیوه جولۍ دا د مالي خوښه ده زه خو رالم بیان دی او که تقریر دی بس چغې مې ووالې زموږ د شیخ صاحب خبره وایي څه پوه شوئ که ما هسې شور جوړ کړی دی زه به لاړ شم صحیح ده ستاسو ګاونډ دی ستاسو علاقه ده دلته یو مصممه اراده وکړئ او بیا دې ځای نه اوچت شئ چې الله نن نه بعد به داسې قدم نه اوچتوم چې بل مسلمان ته تکلیف وي دین ته نقصاني اسلام ته نقصاني الله ستا حکمونه به منم ستا د پیغمبر په طریقو به خپل ژوند تېرومه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا